لومبۍ پریارټي چې کوم دا به صحت انصاف کارت به حالو د دې نه پس چې کوم دی بیا نور پریارټیز چې کوم دي لکه راشن کارت دی ورپسې چې کوم دی ایجوکیشن کارت دی ایجوکیشن چې تعلیم به موږ ټولو ته مفت ورکوو دغه شانته احساس پروګرام چې کوم کم ته چې زمونږ دلته عام جبه کې دلته خلک بېنظیر انکم سپورټ پروګرام وي هغه به بحالو هغې به نور به هم ایکسټینډ کوو څنګه چې تیر زمونږ د حکومت کې د احساس پروګرام 28 مختلف کم پروجیکټس نو هغه به بحالو دغه شانتې د مسافرو دپاره پناهګانې به بحالو دغه شانتې څومره چې د تیر حکومتونو اصلاحات مونږ کړي وو د هغې کې به نور اصلاحات کوو که تاسو ګورئ نو زمونږ نامزد وزیر اعلی الیمین ګنډاپور خپل پریارټیز قوم ته ښوولي دي چې مونږ باندې قوم اعتماد کړی دی نو مونږ به لومبۍ پریارټي د قوم په حق کې کوو د عوامو په حق کې کوو که هغه صحت انصاف کارت دی که هغه د انفراسټرکچر دی که هغه راشن کارت دی که هغه تعلیم کارت دی که هغه احساس پروګرام دی که هغه په وړه سطح لون ورکول دي داسې قرضې ورکول دي کاروباري قرضې ورکولي دي امن راوستل دي امن راوستل زمونږ بیا یو پریارټي ده چې په دې ملک امن وي نو موږ به پکې کاروبار کیږي موږ به پکې دلته خوشحالۍ به وي دلته به تعلیم وي دلته به سوکالۍ راځي نو زمونږ د حکومت پریارټیز چې کوم دي دا به د عمران خان پریارټیز دي دا به د تحریک انصاف پریارټیز دي خلکو ته معلومې دي او انشاءالله تاسو ته به په ګراوند ثابتو سجاد بھائی د خلکا پی کې 27 خبره کو دلته کې بس تاسو ترجیحات سي د عوامو کوم داسې مسلې دي چې هغه په ترجیحي بنیادونو باندې حل کوي عمران صاحب زمونږ د پی کې 27 مسلې ډېرې زیاتې دي مسلې دا دومره ډېرې زیاتې دي چې دوه تحصیل دي تحصیل خودوخیل او تحصیل مندړ نو د ټولو لومبۍ خو د دې روډونه بیخي د کندراتو شکل ورکوي د اوبو نظام پکې نشته دی د هسپتال نظام پکې نشته دی یاره په دې ټوله حلقه کې په خودوخیل تحصیل کې په مندړ تحصیل کې د اپریشن سهولت نشته چې چېرته مریض ته اپینډکس ضرورت شي چې ته فرسټ ایډ ضرورت شي نو زموږ په هسپتالونو کې دغه فیسیلیټیز نشته زموږ خو به لومبۍ پریارټي دی چې یاره موږ د موټروی یو انټرچینج چې کوم دی نو د امبیلې ته راوباسو انشاءالله تعالی دا زموږ امید دی زموږ په دې خپل ایم پی اے صاحب عبدالکبیر خان الله تعالی برحم کوي او وزارت پم زموږ د حلقې ته ملاویږي نو زموږ پریارټیز به وي چې موټروی انټرچینج موږ راولو بیا ډبل روډونه په دې ټوله حلقه کې که دا امبیلې نه شروع شي او د مابڼ د سره پورې او د خانانو ډیری نه شروع شي د تورغر د سره پورې او دغه شانتې د دورمعي نه شروع شي هغه د توتالۍ د کس کورونه پورې دا روډونه به بالکل انشاءالله تعالی دا زمونږ پریارټیز دي د پی کې 27 حوالې سره چې دا به مونږ ډبل روډونه ښکلې برابر کوشاده غټ روډونه د هغې سره بل چې کوم د اسپتالونو مسلې دي نو یو اسپتال دلته دی په خودوخیل تحصیل کې او یو په مندړ تحصیل کې دی د دې اپګریډیشنز دی او د دې سره په مختلفو کلیو کې واړه واړه بیچ یوز چې بیچ یوز د بیسک هیلث یونټس دا به موږ جوړو ډسپنسرۍ به موږ جوړو چې په دې اسپتالونو باندې هم برډن کم شي ځکه چې دې ته ډېرې غټې علاقې دي دې ته ډېر غټ آبادي ده او دلته فیسیلیټیز نشته دا به فنکشنل کوو دلته به ډاکټران زیرو دلته به ایډوانس مشینرۍ وله راوړو او بلډینګز به وله جوړو نو که د اوبو صورتحال دی هغه به انشاءالله موږ بحالو بجلی موږ په تیرو حکومتونو کې ډېر تر حده پورې کار کړی دی خو که باقي کم نیش نیمګړي پاتې دي نو دا به هم انشاءالله سرته رسو